آیت آیت په ټکی ټکی کې الله شفا اچولې ده، الله پکې ناشنا کمالات اچولې دي. د رسول الله مبارک صحابه کرام دي، 3 صحابه کرام دي. یو د هغینا ابو سعید خدری رضی الله عنه ده. هغه وی مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو جنگ د پاره یو ځای ته ولېږلو. دا غزینه زمونږ واپسی وه. دا واقعا دا حدیث بخاری شریف کې شته ده. او زمونږ واپسی وه، مونږ راتلو، مونږ باندې په لاره کې شپه راغله او شپه زمونږ په یو کلي کې راغله. هغه کلی داسې و چې زمونږ کله شپه راغله نو مونږ هغه کلي والا خلکو پسې لاړو چې تاسو زمونږ مهمان نوازي وکئ، مونږ ته د روټۍ او د شپې انتظام برابر کئ. وی هغه خلکو زمونږ د مهمان نوازۍ نه او د روټۍ او د پاتې کېدو د انتظاماتو نه انکار وکړو. زمونږ مهمان نوازي ونه کړه. مونږ ته ویل چې ځئ خپل کار کوئ، مونږ ستاسو مهمان نوازي نه کوو. مونږ ورته ویل چې زه بس مونږ میلمانه یو، تاسو زمونږ مهمان نوازي نه کوئ، ټیک ده بس. وایي مونږ ترې راغلو، وایي د یو غره په لمنه کې مونږ ځان ته ترتیب برابر کړو چې دلته به مونږ شپه کوو. وایي مونږ پراته وو چې کله د شپې څه حصه تېره شوه نو وایي د کلي والاو شور جوړ کړو، خبرې اترې شروع کړې. نو وایي پته ولګېدله چې د دې کلي د دې قبیلې چې کوم سردار دی دا لړم چیچلی و. نو وایي دی ګرځېدلي وو چې څومره دوایانې څومره ډاکټران هغه وخت سره وو، ټول یې ستړي کړي وو، خو د دې قبیلې چې کوم مشر و د ده ګزاره نه کېدله. حالات یې رو په رو خرابېدل او زهرو پې اثر کړی و. نو وایي د دې قبیلې خلکو په خپلو کې وویل چې وختي 3 کسان راغلي وو زمونږ قبیلې ته، میلمانو د بل ځای وو، او مونږ ته یې دا ویلې چې زمونږ مهمان نوازي وکئ. نو راځئ چې مونږ ورشو د دغې خلکو نه پوښتنه وکړو، کېدای شي دې کې څوک داسې وي چې د دې لړم دم وکړي یا نور څه مونږ ته علاج وښیي. نو وایي څه کسان مونږ پسې راغله، مونږ ته یې ویلې چې زمونږ د قبیلې چې کوم مشر دی هغه لړم خوړلی دی، لړم چیچلی دی، تاسو کې څوک داسې شته چې هغه یا دم کړي یا مونږ ته څه علاج وښیي. ابو سعید خدری رضی الله عنه ورته فرمایي چې ما ورته آواز وکړو چې او زه دم کولی شم. نو وایي مونږ ته یې ویلي چې راشئ تاسو دا دم وکئ، زمونږ دا مشر مري، دغه حالات خرابېږي. وایي ما ورته ویل چې داسې نه درځمه، وختي مونږ درغلو، مونږ درته ویلي چې مونږ ته څه روټۍ راکړئ، د شپې انتظام راته برابر کړئ، تاسو زمونږ د مهمان نوازۍ نه انکار وکړو، تاسو به زه اوس درځم ستاسو مشر به دموم. وایي هغوی راته ویلي چې تاسو څومره قیمت د دې غواړئ، څومره هدیه شکرانه غواړئ، مونږ به یې درکړو، خو ستاسو دا دم واچوئ په ده باندې. وایي مونږ ورته چې څومره شکرانه به راکړې. وایي هغې راته ویلي چې مونږ به درته 13 چیلۍ درکړو د دې په بدله کې، ځکه زمونږ د قبیلې مشر دی چې هغه اوس ټیک شي. ما ورته چې زه ټیک ده. وایي زه ورغلم د قبیلې چې کوم مشر و لړم چې خوړلی و، نو هغه ته کېناستم چې په کوم ځای باندې لړم خوړلی و، په هغې ځای باندې مې وځل سوره فاتحه وویله، خو چې هر ځل به مې ویلې زما د خولې به چې کومې لاړې وې به مې معمولي ورتوکلې او چوپ به مې پې اچولو. وایي وځل چې کله ما سوره فاتحه پوره کړه د قبیلې چې کوم مشر هغه بالکل ټیک ټاک شو. وایي 13 چیلۍ مې ترې را روانې کړې، خو د صحابه کرامو ناشنا شانو، ناشنا اندازو د هغې د زندګۍ تېرولو. 3 کسان وایي مونږ لا تر اوسه چیلۍ په خپلو کې تقسیم کړې نه وي او نه هم تقسیمولي، تر دې پورې چې تر څو پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مونږ تپوس نه یې کړی. وایي راغلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو چې یا رسول الله دغسې واقعه وشوه، د هغې په بدله کې ته مونږ 13 چیلۍ راوستې، مونږ ته په شکرانه کې 13 چیلۍ راکړې. وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته وویلې چې قرآن کې الله شفا اچولې ده او تاسو چې دا کم دم اچولی دا هم بالکل جایز دی، ټیک دی، او تاسو چې کومه دا شکرانه راوستې ده په بدله کې دا 13 چیلۍ دا هم بالکل ټیک دی، جایز دی. وایي د تلقین دپاره رسول الله مبارک مونږ سره د خوش مزاجۍ په طور مونږ ته ویلې چې دا په خپلو کې هم تقسیم کړئ او زما حصه هم پکې وکړئ. نو دا واقعه د دې نه معلومیږي چې قرآن کې الله څومره شفا اچولې ده. قرآن څومره عظیم کتاب دی، مونږ او تاسو ته پته نشته، مونږ او تاسو باندې تکلیف راشي ډاکټرانو هسپتالونو پسې ګرځو، ته کښېنه لږ قرآن خو راواړوه، لږ ته خو قرآن ووایه، ته لږ د خپل مشکل لپاره قرآن ختم وکړه، راشه مدرسې ته قاري صاحب ته ووایه قاري صاحب مشکل راغلی د قرآن ختم راته وکړه، طالبانو باندې قرآن ووایه، ته ګوره چې ستا مشکل حل کېږي او که نه. مونږ باندې چې مشکل راشي که بیماري راشي د ټول نه مخکې ډاکټر ته ځان رسو، د ټول نه مخکې هسپتال ته ځان رسو. چې هلته راته پته ولګي چې ډاکټرانو هسپتالونه پوره نه شو نو بیا قاري صاحب ته رینګ وکړي قاري صاحب یو ختم وکړه، قاري صاحب دعا راته وکړه. د الله ولی چې کله در باندې بیماری راغلی او په هغه ټایم به راغلی وي